بسم الله الرحمن الرحیم. د صدای کرم نماینده فیاض محمد یم. نن مونږ مفتی او کریم اختر صاحب سره ویلوړ یو چې هغه د غریبانو لپاره یو داسې د پروګرام شروعات کړی دی چې هغه ته به تعلیم تر اخره پورې ورسیږي. بهترین سوال دی، الله د عمر کې برکت واچو. د رسول الله چللی چې دا خبره خو چا باندې پټه نه دی. 2016 باقاعده مو د امن کور په نوم باندې د وادي کوروم ټول اهل سنت اقوام یتیمانو لپاره یوه داسې یتیمخانه چې د هغه په بنیاد باندې هغو ته دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي او دینی تعلیم هم ورکړی شي. نو د بنیاد تعلیم چې د هغو بنیاد حق دی هغه د ورکړی شي. د هغه لپاره بیا په بدامي کې الحمدلله بنیاد واچولو، چونکې زموږ خلک تعاون کې لږ وروسته دي انفاق فی سبیل الله کې، نو دې وجې نه هغه تعمیرات اوس پرې جاري دي. خو کله چې ما اعلان کړی دی نو خلکو طرف نه ډېر زیات باقاعده د ماشومانو رجسټریشن شروع شو. دې وخت کې تقریبا 70 پر یتیمان مو سره رجسټرډ. په بنیاد باندې مو بیا امن تعلیم اسکالرشپ پروګرام شروع کړو. الحمدلله دې تعلیم امن تعلیم اسکالرشپ په بنیاد باندې په اسلام آباد کې زموږ تقریبا 10 پر یتیمان الحمدلله مختلف ادارو کې زیر تعلیم دي چې دغه خرچه دغه کفالت مونږ کوو. دین علاوه اوس چې کوم د تقریبا شپږ هلکان یتیمان روان کړي دي، دا دویم بیچ دی او مونږ 70 څومره یتیمان سره رجسټر دي. زموږ خواهش دي چې ټول مو الته ورسو او دا به ان شاء الله جاری وي د امن تعلیم اسکالرشپ په بنیاد باندې اخره پر ان شاء الله کورمي کې وزمو د عزم دی چې د وادي کوروم هر یتیم بچی ته تعلیم او تربیت ورکو، د دې لپاره چې سبا دا هم د دې مستقبل خوښته شي او دا موږ سره د کلی او د کور او د وطن په تعمیر کې حصہ واخلي. تر څه د چل چې امن کور یتیمخانه په بدامي کې دي او د امن کور یتیمخانه کې باقاعده امن اسکالرشپ فارمونه هلته ملویدی شي. څوک چې وادي کوروم کې چاته هم هر یو تعلیم یافته کس دا چې کومه ذمہ داری جوړیږي چې هغه داسې یتیم چې هغه یتیم وي او بالخصوص بې سهاره وي او د تعلیم نه محروم وي، بلکې هغه غربا هغه غریبان ماشومان مسکینان چې هغه هم د تعلیم محروم وي، هغه هم د دې په بنیاد باندې هغه ته هم اسکالرشپ ورکوو. او نو هغه د فارم چې کوم دی هغه د بدامي امن کور یتیمخانه ترلاسه کوي شي. دغه په بنیاد باندې ان شاء الله دیو ته تقریبا میټرک پرې فلحال متعلم اراده دي میټرک پرې تعلیم ورکو. د سره سره په درو کال کې ان شاء الله میټرک پلس حافظ قرآن دا به ان شاء الله جوړیږي او دین علاوه به د مخکې تعلیم ان شاء الله د یونیورسيټي او د کالج تعلیم هغه به ان شاء الله مکو. نو دی وجه مغواړي چې د وړو عمر کې مثلا د 7 سال نه واخله وکال نه واخله تر 10 یعنی 11 کاله یا 12 کالو پرې مشومي مبلا ورته کړی دی چې نه صرف دینی تعلیم او عصري تعلیم بلکې مختلف سکلز هم ورته خيو. مثلا کمپیوټر کورسز شولو او ماډرن لینګویج څومره چې دي دغه باقاعده ورته خدای شي. د نه علاوه موبایل ریپیرینګ شولو سلای چې کوم دی د هر څه مطلب د دوه ته باقاعده مودا ورکو چې سبا ته د معاشره ته یو هنرمند افراد مهشي چې د خپل په قدمو په بنیاد باندې او د خپل مطلب د په همت او د مټ په بنیاد باندې د خپل خاندان کفیل جوړ شي. بالکل. اسدی رحمت او کوم ځای نه راغلی؟ ګړی کوټې نه. او څه جوړول غواړې؟ ډاکټر. ماشاءالله. وعلیکم السلام. کوم ځای نه راغلی؟ جودارې نه. څه جوړول غواړې؟ علم جوړول غواړې. ماشاءالله ماشاءالله. وعلیکم السلام. کوم ځای نه راغلی؟ ترنه ترې منګل نه. څه جوړول غواړې؟ علم. ماشاءالله. علم. وعلیکم السلام. کوم ځای نه راغلی؟ ترنه څه جوړول غواړې؟ استاد. د سکول استاد کا مسجد استاد مدرسې استاد. ماشاءالله. کوشش ته وړي کې غونډه یتیمانو دا وادي کوروم یتیمان تقریبا زما په کوم خپل لیست کې دي 1450 نه زیات لیست سره موجود. بالکل. نو دا زمو یو وړي کې غونډه کوشش